والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. يا الله زمون گناہ معاف کے، یا اللہ زمون گناہ معاف کے. اے کریم اللہ د دې نیکانو خلقو د اولیاءو د علماءو د نیکانو خلقو د طالبانو د برکت یا الله زمون گناہ معاف کړي. اے کریم الله څومره لغزشونه او کوتاهۍ چې رانه په ژوند کې شوي هغه ټول راته معاف کړي. یا کریم ته مو مختورن مه کړي. کریمه یا الله په ورځ د قیامت به اعمال ترلی کېږي، اقوال ترلی کېږي. مونږ په خپل ژوند کې داسې یو نیکي په نظر نه راځي چې څه شوي ده په هغې کې به اخلاص نه وي. یا الله چې څه شوي دي ستا په توفیق سره شوي د ورسره اثر ګناهونه وي، نو یا الله ای کریم الله ټول ګناه راته معاف کړي. یا الله موږ سره په حساب مه شي، یا الله په حساب سره مه شي. یا کریم یا مولا زمونږ د حضرت دامت برکاتهم العالیه په عمر کې، په صحت کې، عافیت او یا الله روغ صحت نصیب کی برکت پکې واچي، علم کی برکت واچي، تقوا الہیت کی په نیک عمل کی برکت واچي. اے کریم الله دا طالبان یا الله په علم سره منور کی، یا کریم په علم کی رسوخ نصیب کی. یا الله کوم علم چې حاصل کو یا الله په دې کلک پوهه ور نصیب کی، او یا الله د دې د قدر کولو توفیق ورکړي. یا الله چې د کومو علاقو نه راغلي دي زده کړې دپاره کریمه په خپلو علاقو کې د خیر خور کړي. یا الله امت ته د خیر رسونکي وګرځئ. یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علومو د انتقال ذریعه وګرځئ. اے کریم الله یا کریم چې څومره مسلمانان رونه ناست دي په دې محفل کې، الله د چا څه جایز حاجات دي د شر مطابق یا الله حاجات یې پوره کړي، مشکلات حل کی. چې څومره علماء کرام ناست دي یا الله موږ ته پته نشته، څوک شاته مجمع کې ناست دي، څوک مخ کې. یا الله د دغه علماو یا الله هر لحاظ سره حفاظت وکړي. یا الله ضرورتونه په خپل فضل کرم سره پوره کړي. یا الله د افغانستان د طالبانو مخې ته په جولۍ کې خیر واچي. یا الله د خیر فیصلې وکړي. یا الله د امارت په حق کې د خیر فیصلې وکړي. اے کریم چې څومره مشکلات او رکاوټونه دي هغه ټول لرې کړي. یا الله چې څوک د دین څه قسم ته خدمت کوي یا الله کریم ته خصوصي نصرت او مدد وکړي. اے کریم الله د دې ملک یا الله د هرې چپې محافظ شي، د هرې صوبې او د هرې ټکړې محافظ شي. زمونږ د ملک د پاکستان هر طرف ته حفاظت وکړي. یا الله د هر فتنین د فتنې نه وساتي، د هر دجال د دجل نه وساتي، د هر کافر او مشرک یا الله د شرک او کفر نه وساتي. یا الله د هر شریر د شر او د هر مفسد د فساد نه وساتي. اے کریم الله د دې وایرس یا الله چې څومره یا الله نقصانات دي د هغې شر او فساد نه وساتي. یا الله دغه عظیمه فتنه زمونږ عقیده یا الله موږ نه خطا کول غواړي. کریم ته زمونږ عقیده محفوظ کړي، زمونږ ایمان محفوظ کړي، په تا باندې مکلک یقین نصیب کړي. یا الله ته مونږ په ورځ د قیامت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې مختورن وکړي، ستا مخې ته ودرېدل. یا الله کریم الله په سوال او جواب کې مه خطا وکړي. اے کریم الله موږ د جهنم نه یریږو، ستا د ناراستیا نه یریږو، ستا د قهر او غضب نه یریږو، ستا د عذاب نه یریږو. هر لحاظ سره زمونږ حفاظت وکړي یا الله، هر لحاظ سره زمونږ حفاظت. یا الله د دنیا د مسلمانانو د ټولو ملکونو محافظ شي. یا الله د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. اے کریم الله که چېرې دا وبایي مرض وي او حقیقت وي، نو یا الله ته په خپل قدرت سره ختم کړي. یا الله موږ د دې شر او د فتنې نه وساتي. کریم زموږ په تا باندې یقین او ایمان مضبوط کړي یا الله، اعتقاد مو مضبوط کړي یا الله. یا کریم چې څومره د مسلمانانو کوم ځای کې تکلیف دی، که په کشمیر کې دي مسلمانان، یا الله فلسطین کې دي، شام کې دي، په عراق کې دي، په افغانستان کې دي، یا الله په برما کې دي، په دې ملک کې دي، هر ځای کې د مستضعفینو کمزورو مسلمانانو کندو رندو بوډاګانو ضعیفانو ماشومانو هر لحاظ سره حفاظت وکړي. اے کریم الله د هر ظالم د ظلم او د جور نه په امان کې. یا الله
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع زمون په هر کار کې نصیب کی کریم چې کوم نکاګانی او شدا نکاګانی مبارک یا الله د دارالایمان یا الله چې شوی دستا په محض فضل سره شوی د دې نیکانو خلقو زمون د اسلاف او د مشرانو په دعاګانو سره شوی دی کریم الله یا الله نور مزید فضل فرمای چې د دې څومره مراحل تعمیراتی باقی پاتې دي یا الله په خیر او عافیت سره تر سره کړي اے کریم الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع زمون په هر کار کې نصیب کی یا الله چې څومره د خیر دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا نه واستي مونږ مغواړو مونږ را نصیب کی چې څومره شرور نه غي پناه واستي مونږ پناه غواړو مونږ ته پناه راکې وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.